د شریعت د احکام مبارک تاسو ته سم مسله پیښه شو پوهیږئ پینا نو چې کوم علما دي نو د هغې نه تاسو تپوس وکئ او چې کله تپوس وکئ په دغه مسله باندې پوه شئ دغه مسله درته واضح شي دغه مسله درته بیان شي نو په دې باندې بیا عمل کول لازم دي دې باندې عمل کول بیا لازم دی بیا په عمل کې مفسرین ذکر کوي چې تقلید طرف ته اشاره ده ځکه چې تپوس کې د یو مسلې تپوس کې خود ته په مسله نه پوهېږي ځکه په تپوس کې او چې کله په دغه مسله پوه شو نو دې باندې بیا عمل کول لازم دي ګورئ نو ځکه دلته کې اشاره دې ته کوي دینه مراد تقلید دی چې تقلید په تاسو باندې لازم دی تاسو تقلید نه کوئ نو بیا به د ګمراهۍ په لار باندې روان شئ ګمراه به شئ ځکه خواهشات نفسانی پسې به روان شئ چې تقلید کوئ نو په یو لاین او په یو لار باندې به روان یې او که تقلید نه کوئ داسې چې د خواهشات نفسانی پسې روان یې نو بیا به چې دی لار د خطا شي نو صرف د ګمراهۍ په لار روان شي نو ځان له رهبر چې دی هغه پکار دی دنیا کې به یو نشه ځای ته سړی ورځي او ځای ته ورځي که نه نو ځان له رهبر ګوري نو د شریعت احکاماتو کې خو رهبر ډېر زیات ضروري دی هسې نه چې ته وایې چې زه خو لګي زه خو ښه کارونه کوم او پکې چې د خواهشات نفساني پسې رواني نو په هغه لاله چې هندوستړی خدای ناراضه هغه سیز به دې جوړ شي ته خو لګې چې زه خو دې عبادتونه کوم لګیا یم خو طریقه به دې غلطه اختیار کړي نو دې د وجې نه د درېیمې صدۍ نه وروسته بیا مجتهدین چې کوم مجتهدینو اجتهاد به کوو نو د درېیمې صدۍ وروسته بیا داسې مجتهدین نه دي پیدا شوي چې هغوی خپل اجتهاد کړی هغه څلور امامان امام ابو حنیفه رحم الله امام شافعي رحم الله امام مالک رحم الله امام احمد بن حنبل رحم الله دا څلور د شریعت چې دا اصول دا چې د شریعت امامان دي دا څلور واړه چې دي دا د دې تقلید چې دی هغه لازم دی خو دلته یو خبره دا ده چې یو سړی به دا سوال کوي چې هلکه دا څلور واړه د شریعت مطابق چې دي هغه مجتهدین دي او په دې څلور واړو پسې تګ چې دی نو دا جایز دی مړه که کله مسله راتله د امام ابو حنیفه رحم الله په طریقه به عمل کوو کله به د امام شافعي رحم الله په دې طریقه عمل کوو نه علما ذکر کوي چې کومه معاشره کې او علاقه کې کم امام مسلک چلیږي او طریقه یې نو په هغې باندې به کلک ودرېږي او اوړې روړې به نه ځکه چې بیا به در باندې دا دین چې دی دا به د باندې داسې شکمن شي چې کله به وایي چې هلکه دا صحیح دی او کله وایي چې دا صحیح دی نو په یو باندې به مضبوط ودرېږي یو باندې به مضبوط چې دی ودرېږي نو اوس موږ چې دی زمونږ دې علاقو کې چې دی د امام ابو حنیفه رحم الله مسلک باندې خلک دي د هغه مسلک چلیږي نو که څوک د امام شافعي رحم الله د تقلید دلته کوي نو دا به چې دی په غلطه باندې یا هغه طریقې کوي ځکه چې دې د وجې نه به اختلاف پیدا کېږي بیا څوک به یو طرف ته رواني او څوک به بل طرف ته رواني نو یو پسې به چې دی مضبوط او چې کومه معاشرې کې کوي نو هغې باندې به چې دی عمل کېږي نو تقلید دا ستا رهنمایي کوي دا تا ته د شریعت لاره ښیي او که دغه تقلید پسې نه ځي او ځان له خپله لارې اختیار کړي نو بیا د څوارلسمې صدۍ مسلمان به څومره چې دی هغه د شریعت پابند دي د ده څومره علم به وي د ده علمیت به څومره وي بیا چې ځان له خپل دې لاره چې دی هغه منتخب کړي لکه بعضې کسان په امام ابو حنیفه رحم الله باندې اعتراضات کوي امام ابو حنیفه رحم الله د صحابه کرامو دور لیدلی تابعی دی
د صحابه کرامو نه روایت نقل کړی دي. نو آیا هغه سړی په څه نه پوهېږي د اوس د څوارلسمې صدۍ یو کس راپاڅي هغه چې د علم ورسره ډېري؟ نو دا اکثر داسې شي چې خواهشات نفسانی پسې لاړ شي، لار کې خطا شي. نو الله جل جلاله فرمایي چې لار د نه خطا کېږي، نه پوهېږي. نو دغه مجتهدینو نه چې دی تپوس وکړه د هغوی په چې دی د هغوی دغه طریقه مضبوطه ونیسه، نو په شریعت باندې به پوه شي، د شریعت په نیغه لار باندې به روان شي. او که نه ته وایې چې زه خواهشات نفساني پسې ځم، زه په خپله پوهېږم، زه تقلید نه منم. نو ولې دې څلورو امامانو چې کوم طریقې رایج کړي دا خو څه د ځان نه دي رایج کړي. دغه احادیث مبارکه او د قرآن نه چې دی اجتهاد یې کړی دی، مسایل چې دی هغې د هغې استنباط یې کړی، مسایل یې رایستلي او په هغې پسې چې دی یو اصول یې وضع کړي دي. نو کو بیا یو سړی داسې چې هغه د امام دا څلور امامان نه مني، دوی چې زه تقلید نه منم، دی په شریعت باندې پوره عمل هم نشي کولی. ځکه ډېر مسایل داسې دي چې هغه د وخت د تقاضې مطابق دي. رستو چې دی د نبي علیه السلام زمانه کې نو رستو چې دی هغه ظاهر شوي او ښکاره شوي، نو په هغې باندې عمل کول بیا د هغې دپاره دغه مجتهدینو علماو اصول وضع کړي دی د احادیثو مبارکه او د قرآن د اصولو لاندې. نو په هغې باندې هغه مسایل چې دي هغه بیا حل کېږي. نو الله جل جلاله فرمایي که تاسو ته داسې مسله راشي چې په هغې باندې نه پوهېږئ، نو فاسألو اهل الذکر، بیا د پوهه خلکو د علماو